بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا حازت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. د امام بخاری رحمه الله په ابوابو کې چې کوم مشکل ترين ابواب دي نو پای کې یو باب داون مشکل دی چې آیا په یو میاشت کې یو خزا کې د خپل د عدت د اختتام دعوه وکي نو دا دعوه صحیح برحق ده او عمل په کې دی شي یا دا دعوه غلطه ده. امام بخاری علیه الرحمت په دې باندې دا علی صاحب او د قاضی شریح صاحب اقوال پیش کړي. نو پس دا تتبع استقرانا د امام احمد ابن حنبل او د امام مالک رحمهم الله په نسبت باندې دا دعوه د خزي رښتینی کې دی شي. البته د احناف په نسبت باندې خو بالکل تصور نشي کېدی او د امام شافعي رحم الله په نسبت هم نشي صحیح کېدی، البته قریب کې دی شي. زمونږه مبسوط سرخسی رحمه الله ای خوی چې دا قول د قاضی شریح چې کوم دی نو دا من قبیل تعلیق بالمحال دی او په دې باندې اس قسم عمل نشي کېدی او دا دعوت دی خزي د هغه دعوونه دا چې لا یصدقو دغه تایید بالکل نشي کېدی چې په یوی میاشت کې یو خزي لبسنګ سل درې عدت تیریږي. دا خو مشکله خبره ده. د دې وجه نه چې د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې عدت چې کم دی نو هغه شپې تر دي. د صاحبینو په نسبت باندې عدت یو کم صلیخ رضی 39 رضی دي. د امام شافعی رحم الله په نسبت باندې عدت کم سے کم 32 رضی جوړي. د امام مالک رحم الله په نسبت باندې 13 رضی یا 31 جوړي. د امام احمد ابن حنبل دو قول دي، یو مرجوح دي چې 28 رضی دي او یو چې کم دی نغه مشهور دی چې یو کم 13 رضی دي. نو په دې نسبت سره چې د امام احمد یو کم 13 رضی او د امام مالک 13 رضی، نو په دې نسبت باندې په یوې میاشت کې د یوې خزې داوا په تیریدو د دریو عدتونو قاضي په خپل عدالت کې سما د پاره اغستې شي. خو پنځ د صاحبینو پنځ د امام ابو حنیفه او پنځ د امام شافعی رحمهم الله دا دعوه د خزي چې کومه دا غیر مسموعه ده نو لہذا قابل د سماعت نه ده. بیا دغه طریقه موږ رسو به ذکر کو چې دا وایو موږ نو بیا دا خیو چې د دې دو ائمه په نسبت باندې تصدیق د خزي د عدت په درې میاشتو کې څنګه دا په یو میاشت کې څنګه کېدی شي. نو زه اوسنا زین تواچو خبره چې هغه آسان شي. مسأله د مودې د حیض په باره کې موږ مخ کې ویلې و. امام احمد ابن حنبل په نسبت باندې اقل مدت د حیض یو ورځ ده. د امام مالک رحم الله په نسبت باندې اقل مدت د حیض نشته دی، لحظتون ده، نفس ظهور د دم ده.
اور د امام شافعی علیه رحمت په نسبت باندې یو ورځ ده او د احناف په نسبت باندې اقل موده 3 ورځې دي اکثر موده عندنا 10 ورځې دي او د امام باقی ائمه په نسبت باندې 15 او د امام مالک په نسبت باندې 17 بیا دغه بل طرف تراشه اقل مدد طهر کې اختلاف دی نو امام احمد په نسبت باندې 11 ورځې دي امام ائمه ثلاثه په نسبت باندې 15 ورځې دي اقل مدد طهر اوس په یو خزا خاوند مرشي یا یو خزا مطلقه ده خو مطلقه سره جوړیږي یو خزا مطلقه وا او هغه له زوج طلاق ورکا میا چې 13 شو هغه داوو که زما عدت ختم شو نو آیا دا عدت بر دې خزي منل کیږي یو میا چې کیو کنا امام احمد سے پریز باندې آسان دي د دې وجه موږ به وایو چې دا طلاق دې خزي چو دې طهر په آخري لحظه کې حساب کړه آخري لحظه نو چې کله لحظه آخر کې دل طلاق ورکی نو دی پس یو ورځ د حیض رااله اور 11 ورځې د طهر شوي دا مجموعه یو لحظه د طهر مخکې 13 شو او دا عدت بالاطهار د دوی پنځ نو دا 14 ورځې د طهر شوي یو ورځ د حیض نو 14 ورځې شوي یو لحظه 14 ورځې بیا غینه پس ته 14 تاریخ نه رسو بیا یو ورځ حیض بیا 14 ورځې نو 14 اور 14 28 او یو لحظه د حیض نه مخکې و چې کم کې طلاق واقع شو بیا چې کم دین رسو 28 نه پس ته یو ورځ د حیض شو نو هغه 29 شو نو مخکې بادشاہ عالم ورپسې طهر دی نو بس آزاد شو او ګرځي ځان میړه کوي نو کوي یخش پیدي دا خیال له د په دې ترتیب سره د امام احمد سے مسلک صحیح شو یعنی دا باب د امام احمد سے په مسلک صحیح شو یا څه درته لکه دا یو لحظه د طور شو چې دې کې طلاق واقع شو ورپسې یو ورځ د حیض 14 د طور نو سوال لسره یو لحظه شو 14 مې پس بیا یو ورځ بیا د حیض شو او بیا یې پس 14 د طور شوې نو 14 اور 14 28 یو لحظه مخ کې وا بیا یو ورځ حیض کنو 29 شوې ورپسې اوس په دې طور کې کېدان له بس خلاص شو امام مالک رحم الله پولیس باندې لکه دا طلاق به منګه محسوب کو د طور په اخري لحظاتو کې نو بیا دې له یو لحظه حیض راغی سکند منټ نیمه غنټه وغیرہ یو لحظه حیض راغی نو 15 سره طهر شو بیا یو لحظه حیض 15 سره طهر 30 شوي ورپسې طهر راغی خلاص دا قول چې د دې دواړو حضراتو په نسبت صحیح دی امام شافعی سے خطو کې د اقل 32 دن 32 په میاشت کې نه جوړیږي ځکه میاشت 32 کې دی نشي او زمونږ پریزم نشي کې دی د منګوي د شورای قول صحیح نه دی باب نزا حاضر فی شهر ثلاثه حیض یو خزا داوو کې د حیض په یو میاشت کې د دریو یو وما يصدق النساء في الحيض والحمل او باب د بیان دغه امور کې چې تصدیق کې دي شي د خزو په بار د حیض او حمل فيما يمكن من الحيض د ممکنات نشوا دا صورت د ممکنات نشوا لحظه الطهر لکه دا موږ ول خلاصو کړ چې بالکل آخري مراحلو کې طلاق ورکړي او چې دا چې مخکې بیا نه جوړي کنه آخري مراحلو کې فيما يمكن شو او بیا یو ورځ د حیض او بیا له طهر شو په دې ترتیب سره
فيما يمكن من الحیض دارنګه چې کوم دی او من الحمل د حمل لهم کې دا خزي داو کړه چې زما حمل نشته دی او خزوی چې واقعي نشته دی دي شو یادی ادعا د وجود د حمل وکړه لقولی تعالی ولا يحل لهن حلال ندی لپاد خذو ان یکتمنا چې پټ کی ما خلق الله فی ارحامهن اغه حمل یا حیض چې الله پیدا کړ دې دوی پر رحمونو کې بس ويذكر عن علي وشريح حضرت علی رضی الله عنه او د شریح صاحبنا رحم الله نا دا فیصله نقل دا چې ان جات ببینه من بطانه الها کی یو خذا راتلو کی په بینه سرا یعنی په شهادت سرا په گوی سرا من بطانه الها په داسې فرض باندې چې هغه رازدار د آل دي دینوي بطانه د بطین نه امانتدار او رازدار چې یعنی هغه کس د دې خزي په حالات باندې خبر وو ممن یرضا دینه دا بطین په دې شرط سره چې یرضا دینه چې دغه دین پسندیده وي معنی دا گوی کوونکې من آل شهادت وی چا مسلمان حر عاقل با لغوی او دا راتلو کی پس چنا حاضر سلاسن فی شهر چې دی خزل درې هزار اغل دی په میاشت کې او عدت پوره شوه دی نو صدقت تصدیق به وکړي شي بنا بر ما امکن او موافق د مسلک د چا امام مالک او امام احمد رحمهم الله او دین معلومه شو چې امام بخاری صاحب په دې ځکه تایید د امامینو کوي د امام مالک او د امام احمد صاحب وقال عطاء او حضرت عطاوی اقراوها ما كانت یعنی معتبر بھی دعوه د حیض دی هغه طریقې چې کوم په زمانه مخکې کې وا دین مخکې او منګور چې د خزي عدت په څنګه زه مدد حیض سمرا وا او مدد طور څنګه وا دای مطابق به موږ تسلیمو نو کې دا دعوت دی د ما قبل زمانی د ایام د حیض د طور سره مساوی وا نو یصدقو ورنه لا وقال ابراهيم وقال عطاء الحيض يوم الى 15 ابراهيم عطاوي چې دا حیض یو ورځې تر 15 ورځې پوري نو 16 شوي نو 16 32 ٹھیک شو هغه د امام شافعي سے په دغه وقال معتمر عن ابيه قال سالت ابن سيرين ما تاسو کده ابن سيرين سیونا عن المرأه تردم بعد قرئها ب5 ايام کہ یو خذدا واغوینی دم پس حیضنا پس حیض دینا چې 15 ورځې دي تردم بعد قرئها ب5 ايام 15 ورځې نه پس کچره دا دم ګوري نو دینه معلومه ته 15 ورځې شي کې ویلې د دم پس 15 ورځې د حیض نو بیا به څه کوي نو قالو فرمایل النساء عالم بذالک دا مسأله د خذدا او په دې باندې به خزي دې باندې خزي خپويږي دا مسله زمونږه نه ده دا د خزو مسله ده نو ګوره اتا څومره د انصاف خبره وکړه چې دا د خزو مسله ده نو کوم شی چې د خزوي نایبانه به د خزو فیصله دیانتدار سره تسلیميږي ٹھیک شو مخکې وبه قال حدثنا احمد بن ابي رضي الله عنه ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أفعل الصلاة قال فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحريزين فيها ثم اغتسلي وصلي. بس حدیث خو مکه تیر شوی دی کنه فاطمه بنت ابي حبيش وی چې تاسو د حضرت صاحب نو شو او خزه تاسو کړو چې